اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو تاسو قربان یم سبحان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي. تنظیم چمکني د وروستو کلونو په شان دا ځل هم د نادار غریبو ماشومانو د پاره یو اکټیویټي شروع کا او آغاز د حضرت حاجی درې خان بابا د دې مدرسې نو کا چې پکې ماشومان ته نن کپړې او صادرونه چې کوم هغه نن د ماشومان ته حواله شول. ما سره د تنظیم چمکني کم مشران دي هغه ولاړ دي د مدرسې کم مهتمم دي استاد هغه هم سره دي د تنظیم چمکني کم صدر دی ملک سهیل خان هغه سره دوه خبرې کوم. ملک السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب د نننۍ اکټیویټي باره کې تاسو خپل د کم ناظرین چې خپل لکه دغه کوي ټولو نه اول خو زه چمکني ټي وي او نعمت صف خان تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مال د خبرو موکره کسینګه چې تاسو ته پته ده جمی کې مونږ د یونیفارم اکټیویټي کو مونږ سره اوس یو سورز مخ کې د حاجی درې خان بابا مدرسې مهتمم صاحب رابطو کا شهر یخني ډیره زیاته ده او دلته کې د بسترو کمیو نو مونږ خو هغه د شپې فوري طور باندې بسترې وروړې دی تم ورکې او چې مونږ راغو د ماشومانو مونږ نور حالت وکړو داسې یونیفارم شو دا تاسو ګوري تاسو پکچر هم واغشتل ویډیو کې هم راوستل کپړې ګنډلې شوي او سره جرابې دا ول مونږ فوري طور وروړې او دا هر څه چې دی نو دا ستاسو کلي د مشرانو چې کوم زموږ د تنظیم چمکني ممبران دي د هغې او د کلي څومره مشران دي د دوی په تعاون او په سپورټ باندې دا هر څه ممکن کیږي. نو زه د خپل طرف ته د تنظیم چمکني ټیم او چې کوم زموږ مشرانو په دې کې تعاون کړی د هغه شکریا ادا کوم. ډېره مننه مهرباني. استاد السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلیم شي په خیر علي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د چمکني د تنظیم د ټیم او د دوی د معاونینو د دوی د ملګرو د ډېر زیاته شکریا ادا کوم او دا شکرې بدله موږ نشو ورکولی دا موږ الله پاک ته حواله کوو. الله ډېر لوی ذات دی او دغه نعمتونه د دنیا او د آخرت ډېر دي. موږ صرف دا ویلی شو په دې یخنۍ کې زموږ ډېر زیات مجبوریتونه یو د بسترو یو د طالبانو څادرې نه وي یو یې کپړې ګډې وړې جراب یې نه وي څادر یې نه وي. نو موږ دې تنظیم ته درخواست وکړو چې مهرباني وکړي طالبان ماشومان دي او دا ټول مسافر دي څوک د سوات نه راخلاص او څوک د دیر نه او څوک د چترال نه او څوک د یو ځای نه او څوک د بل ځای نه ټول مسافر دي. موږ دوی ته درخواست وکړو او دوی زموږ په درخواست باندې لبیک وي. نو موږ د تنظیم او د معاونینو د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې په دې سخت وخت کې موږ سره منډه وکړه قرباني وکړه. الله پاک دې د ټولو قربانۍ قبولې کړي او الله د ټولو په مال او اولاد جون کې برکات واچوي او د مشرانو د الله مغفرت نصیب کړي او په خپلو بچو د الله د پردو بچو باندې ورحمېده. الله پاک د دوی په خپلو بچو سترګې یخې کړي. الله چا دوی سره منډه کړي قرباني کړي که قولي کړي که فعلي کړي که عملي کړي هر قسم قرباني چې چا کړي الله ټولو ته ښه صلې او بدلې ورکړي او موږ د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوو. شکریا دا ده چې الله نه ورته سوال کوو دا صدقه جاریه ده دا په سوونو زرګونو کاله رسیږي او بل ته به علم ښیي قرآن به ښیي او انشاءالله د ټولو به کې ثواب وي. نو دا یو صدقه جاریه ده او هغه صدقه جاریه ده چې انشاءالله دا به نه ختمیږي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټولو نه قبوله کړي او الله دا مدرسه هم آباده کړي او الله دې قبرستان مغفرت هم وکړي. ډېره مهرباني. جزاکم الله خیر الجزا. د تنظیم چمکني بانی کوم فضل من الله باید کې موجود دی هغه سره یو دوه خبرې کوم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څه ډېر داسې کیسه نه کوم خو زه دا وایم د دې ماشومانو استاد جي ته موږ ویلي د بوټانو د یوې چپړې ولا پکار دي نو انشاءالله العزیز زه ګورم چې کوم اویلیبل کس اصل کې ما خوس ملک صاحب ته وابلو خو هغوی د ناپونو مسئلې نو زه اوس دا وایم چې د دې څه طریقه جوړه کړي که ملک صاحب نن سره دا ټول ماشومان بازار ته بوځي یا د دوی څه ناپونه ورته اندازې چې دا رفلي د نامو سره ولیکي چې هغه هم ولا پرووایډ کړو. جزاکم الله خیر. الله تعالی دې تاسو د دې بدلې درکړي. مینوالو دا نننۍ اکټیویټي د چمکني تنظیم د طرفه وه که چېرې تاسو هم د نیک کار کې حصه اخیستل غواړئ او د دې ماشومانو په سر باندې لاس ایښودل غواړئ نو د تنظیم چمکني سره تاسو خپله مرسته کولی شئ. په دې خبرو تاسو نه اجازه کوم. د الله په امان.